بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ستاسو قربا او کاسیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. نن پروګرام کې مونږه د مرکز او د صوبې ترمنځ چې کوم مسایل دي بیا په صوبه کې دننه د گورنر او د وزیر اعلی ترمنځ مسایل دي، د خیبر پښتونخوا خپل حکومتي مسایل دي او دوامو مشکلات دي. نو په دې باندې زموږ دغه پروګرام دی او چې کوم مونږ درانه میلمانه خپل سټوډیو ته رابللي کې موږ سره اولنۍ میلمانه فرزانه علي صاحبه ده، څوک چې په پېښور کې د آج ټي وي بیورو چیف او سینئر صحافي ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. زموږ دویم میلمه ګرانو کتونکو حماد حسن صاحب دی، سینئر صحافي دی، تجزیه کار. تاسو دې کالمونه هم په مختلف ایشوز باندې د دې چې کوم پولیټیکل او سوشل ایشوز دی په باندې تاسو دې کالمونه هم لولئ. حماد صاحب السلام علیکم. مهرباني. زموږ درېیمه میلمنه ګرانو کتونکو صوبیه شاهد بیبي ده، څوک چې د اسمبلی ممبر ده او د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی دغه رهنما له مشره. تاسو هم په خیر وایو. مهرباني. فرزانه صاحب تاسو نه د پروګرام آغاز کوم چې کوم یو اولنی تاسو نه دغه کوېسچن زما چې آیا د کرغستان نه د خیبر پښتونخوا چې کوم ماشومان سټوډنټس هغه راغلي که نه، صوبایي حکومت اعلان کړی چې جهاز تیار دی او جهاز زما په خیال باندې لاهور ته لاړم د الوتو لپاره، د هغې څه وشو؟ ماشومان راغلي که نه؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو بائی لینگویج کر لیتے ہیں تھوڑا سا، یہ پشتو بولیں گے میں اردو بول رہی ہوں جی. اچھا ایسا ہے کہ اب تک جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس پروگرام کی تو عجیب سی جنگ دونوں طرف کی جاری ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کے پہلے جو اسپوکس پرسن تھے صبح سے وہ کہہ رہے تھے کہ 4 بجے جو ہے وہ فلائٹ آئے گی، پہلے 3 بجے کا ٹائم دیا گیا، پھر 4 بجے کا ہو گیا یہ سارا کچھ. پھر پتہ چلا کہ فلائٹ تو گئی ہی نہیں ہے. پھر کبھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو وہاں پہ موجود ہے اور اس نے واپس آنا ہے، اور پھر ایویشن اجازت نہیں دے رہی. کوئی کہہ رہا ہے جہاز اس ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، کوئی کہتا ہے جہاز اس ایئرپورٹ پر کھڑا ہے. ایویشن جہاز گئے نہیں ہے، اڑا ہی نہیں ہے پاکستان سے، پاکستان حدود سے گئے نہیں ہے جہاز. جی میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی کہتا ہے کہ اس ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، کوئی کہتا ہے لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا ہے. پھر ایویشن نے کہا ہمیں تو کوئی درخواست نہیں دی گئی. وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ دروگوئی سے کام لے رہی ہے، ہم نے تو درخواست دی تھی. اگر ویسے ایک بات ہے نا، اگر کسی نے درخواست نہیں دی تو پھر شیڈیول میں فلائٹ کیسے آ گئی، یہ بھی ایک اپنی جگہ سوال ہے. بہرحال چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وقاص کے جھوٹ جو ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے اور اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ بیچ میں سچ کہیں کھو گیا ہے. میں جرنلسٹ ہوں، میں خود صبح سے پریشان ہوں کہ ہم اس جہاز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. 2 رپورٹر اپنی ڈیوٹی ختم کر کے، مطلب 2 شفٹیں ختم ہو کے چلی گئی، جہاز ہے کہ اڑنے کا نام نہیں دے، پتہ نہیں کہاں سے اڑے گا یہ. تو ہم اپنی ٹینشن میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ نے کہا ہم نے وہ خبر دے دی، مرکز نے کہا ہم نے وہ خبر دے دی. اب ہمارا کام تو خبر دینا ہے. دونوں طرف سے سلواتیں بھی ہمیں سننی پڑتی ہیں ایز اے جرنلسٹ. مطلب اگر میں پختونخوا حکومت کا پوائنٹ آف ویو دیتی ہوں تو جو مرکز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمیں گالیاں دیتے ہیں. ساتھ ساتھ آج کل تو رواج ہے نا کہ آپ ٹویٹ بھی کرتے جاتے ہیں اپنی خبر کو، اپنے بیپر کو، اپنی معلومات کو، ادھر سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں. اب ایویشن کا آپ جب پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں تو آپ کو پختونخوا کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تو لفافے ہو رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، ڈھمکانا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سچ کی تلاش کیسے کریں. ہم نے سچ کی تلاش کی ایویشن سے، اس کو ایز اتھارٹی سمجھتے ہوئے، وہ بھی ہمیں صحیح انفارمیشن نہیں دے رہا. ابھی تک کوئی جہاز پاکستان سے نہ گئے نہ بچے ہمارے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں جہاز، کہاں ہیں، کوئی سمجھ نہیں ہے. ہمارے صاحب مسئلہ زمونږ چې کوم صوبایي وسایل دي، مسایل دي، مسایل خو ډېر زیات دي، خو زمونږ وزیر اعلی الیمین ګنډاپور وایي چې 1500 ارب روپۍ زموږ په مرکز باندې بقایجات دي، مرکز دا پیسې موږ ته نه راکوي. الیمین ګنډاپور صاحب وایي چې زه خو لاړم وزیر اعظم صاحب ته هم کېناستم، مینت مې ورته وکړو، او دلته چې کوم محسن نقوي صاحب راغلی دی نگران وزیر داخله پنجاب او نن سبا وزیر داخله دی او ډېر پاورفل سړی ځکه چې طاقتورو خلکو سړی دی. نو هغه سره ملاقات وکړو او د هغې باوجود پیسې نه میلاوېږي دې صوبې ته. نو ستاسو په خیال باندې د دې صوبې حق نه دی چې دا پیسې ورته میلاو شي؟ ډېره مهرباني وکاس. د صوبې بالکل حق دی. سیاست په 2 نقطو باندې چلیږي، یو په کمیونیکیشن او یو په بهترین کوارډینیشن باندې. مسله دا ده چې الیمین ګنډاپور چې کومې خبرې کوي نو خبرې د هغه بالکل ټیک دي.
NFC ایوارड کې پیسې دي، بجلی رایلټي ده، فاټا فنډینګ دی، دا سیزونه دا خو مرکز سره د صوبې دي. جی خو چې کله موږ د هغه لهجې ته وګورو نو لهجه دا ده چې یاره ګورنر NXC ته شفټ کړم، تیل به ورله بند کړم، هغه به ورله بند کړم. نو د سیاستدان دپاره ورسره دانایي هم ضروري ده. بل بدقسمتي د دې صوبې د هر طرف نه راغلې ده. یو خو دلته کې د PTI دریم حکومت راغی، دوه حکومتونه چې کوم هغه یې ډیلیور کړي هم نو، د هغې کارکردګي هم ډېره زیاته کمزورې وه، موجوده کارکردګي هم. خو په تیر حکومت کې خو کم از کم پرویز خټک دوره و چې هغه له خو کم از کم کمیونیکیشن ولا ورته، کوارډینیشن ولا ورته. موجوده وزیر اعلی له کوارډینیشن هم نه ورځي او د هغې په وجه باندې پرابلمز موږ ته راځي. نو یو خو د صوبې فنډینګ چې کوم د مرکزي حکومت سره دی، بل د مرکزي حکومت رویې ته وګوره. زما انفارمیشن دا دی چې څو ورځې مخکې د بهر یو ټیم راغلی او په اسلام آباد کې یو بریفینګ کېده په منرلز باندې. زما لیټسټ انفارمیشن زه تاسو سره شیر کوم او په هغې باندې چې کوم بریفینګ کېده نو منرل هر چا ته پته ده چې زموږ صوبه د ټولو نه زیاته ریچ ده. خو هغې ته چې کوم بریفینګ شوی او زموږ د صوبې نه کوم منرلز هغې ته ایښودي شوي، تاسو ته پته ده هغه څو، هغه صرف مالګه وه. یعنی چې کوم دلته کې چې کوم زموږ ریچ ریزروایرز دي، چې کوم ښه ریزروایرز دي، هغې باندې ورته بریفینګ نه دی شوی، په هغې باندې شوی دی، هغه هغه یې ریفیوز کړی دی. نو چې تعصب تر دې حده پورې د مرکزي حکومت راغلی دی. دغه میټینګ کې د خیبر پښتونخوا نمایندګي موجود و، چیف سیکرټري پکې هم ناست و. خو د چیف سیکرټري خو دا اختیار نه و که نه، دا خو د فیډرل ګورنمنټ اختیار و. نو چې کله صورتحال تر دې حده پورې راغلی دی د تعصب، یو طرف ته زموږ وزیر اعلی چې کوم دی هغه له کمیونیکیشن او کوارډینیشن نه ورځي، هغه سره پولیټیکل ویژن نشته. بل طرف ته مرکزي حکومت چې کوم دی نو د انتهایی تعصب مظاهره کوي د صوبې سره. په هغې باندې زموږ فنډینګ هم ولاړ دي، د بجلی مسایل هم راغلي دي او دغسې د فاټا فنډینګ، دغسې د NFC ایوارډ، دغسې ټول دغه چې راغلي دي، د هغې ټول نتایج دا دي چې صوبه رس تر رزه د بربادۍ طرفه ته روانه ده. بلکې نن خو زه پېښور کې یم، څه څیزونو ما ته خو داسې معلومات وشي چې ما ته ډېر ډینجرس انډیکیشن، خدای دې خیر کړي، ما ته خو د بعضې څیزونو ډېر ډینجرس انډیکیشنز میلاو شو. زما خو ډېر زیات خوف دی په دې باندې دا چې دلته کې کوم پولیټیکل جماعتونه وو، کوم مضبوط تاریخي طور زموږ مضبوط جماعتونه وو، هغه جماعتونه تاسو د پولیټیکل فیلډ نه ومویستو، د ډایلاګ نه ومویستو، کم د مولانا فضل الرحمن په دې ګراوند باندې، کم د ایمل ولی په دې باندې، کم د آفتاب شیرپاو په دې باندې. په دې صوبه باندې چې کله هم سخت وخت راغلی دی نو دغه جماعتونو سره د خپل ریزرویشن، د خپلو تحفظاتو، د خپلو ناراضګو باوجود دی راغلي دي او دوی د فیډریشن حمایت کړی دی او د هغې دپاره ولاړ دي. لکه موږ اوس په نږدې وخت کې وګورو، اعتماد کې څوک نه دي، تاسو نومونه یاد کړل. یو منټ لیټ می کمپلیټ. لکه موږ نږدې وخت کې وګورو وکاس، د دهشتګردۍ جنګ موږ ته را مخامخ شو، نو دهشتګردۍ ته مخامخ خو بل څوک نه و راغلي. دا ANP ورته ودرېده او خپل لاشونه یې کورونو ته وړل، دا مولانا ورته ودرېده، دا جماعتونه ورته ودرېدل. نن هغه جماعتونه ما ته په پولیټیکل فیلډ کې وښایي چې کوم دي. ستا چیف منسټر چې کوم دی نو د ایران د صدر په وفات باندې ځان له د یو د فیډرل اکایۍ نه ځان له د تعزیت اظهار هم کوي او د جنډې کته کولو نوټیفیکیشن هم جاري کوي. نو دا خو ما ته خو زما په خولې هم دا لفظ نه راځي چې زه دې ته سپریشن ووایم. خو دا خو د دې خدای مکه دا د دې آغاز کېږي چې کوم زخم موږ په 70 کې 71 کې لیدلی دی، نو هغه زخم ته موږ بیا مخام او خدای مکه داسې صورتحال سره موږ مخ شو. ستا کاونټر نیریټیو به څوک کوي؟ آفتاب شیرپاو غریب به د کم ځای نه کوي، یا خو په کور کې تا کېنولی دی. ایمل ولی به د کم ځای نه کوي، یا خو سینیټر جوړ شو، پلیز هغه خو سینیټر جوړ شو هم د بلوچستان نه جوړ شو. ستا مولانا د ناراض دی، کاونټر نیریټیو به ستا د صوبې نه څوک کوي؟ وکاس زه ډېر خفګان سره وام، ډېر د زړه درد سره وام چې موږ انتهایی مشکل صورتحال سره رس تر رزه فایننشلی، ډیموکراټیکلی، هر لحاظ سره موږ رس تر رزه مخامخ کیږو. او صرف صوبه نه ده ذمهواره، چې څومره صوبه ذمهواره ده دومره ستا فیډریشن هم ذمه دار دی، پولیټیکل ګورنمنټ او اسټابلیشمنټ ورسره. صحیح ده. صوبیه بي خبره کېږي د مرکز نه د پیسو، دوی چې کومه خبره وکړه د دې یو پارټ ادا دی چې د صوبې بقایجات دي په مرکز باندې 1500 ارب روپۍ
مرکز دا وی چې صوبې سره تنخواګانو پیسې نشته دا دیوالیه کېږي ناستي لاسونه ورته پړکي او په انتظار دي نو چې صوبې سره پیسې نشته دیوالیه کېږي نو زما چې کوم 1500 روپۍ خو دا مات راکړې که نه زما خو چې 200 به تاسو مات راکړې مرکز نه نو زما صوبه په خپلو خپو درېږي نو دا تاسو ولې نه ورکوئ دې حکومت ته ډېره مهرباني وکاسروله خبره داسې ده چې دا روپۍ د کله نه دي دا د 91 نه روانې دي د کله د ایجین قاضي فارموله د هغې کوم اکاډو شو بیا د هغې نه وروستو په 2016 کې د دې چې کوم کله دلته کې په صوبه کې پرویز خټک کله کوم چیف منسټر بیا ریوایز شو ریوایز د لاندې چې کوم راځي ریوایز فارموله هغه راځي خو چې کوم هغه بقایجات دي 18ویں ترمیم کې ایوارډ هم شو هغه چې وشو په 2018 کې د عمران خان ګورنمنټ هلته هم رالو او دلته د محمود خان د پی ډی آی دواړه یو ګورنمنټ جی پکار ده چې دا د دې صوبې دپاره چې په دویم ځل په ډېر بھاري اکثریت سره دې صوبې پې اعتبار کړی او عمران خان دلته حکومت جوړ کړی چې محمود خان وزیر اعلی جی پکار ده چې په هغه ټایم کې د دې منسټرانو دې خلکو دا چې کم دلته دي چې دا خپل ټولې پیسې دوی زیرو ته راوستې وی که نه په اولني کال یې دا مسله ختمه کړی وی که نه که نه دوی ته اله ور یاد شي چې کله د مسلم لیگ حکومت شي اله دوی ته دا پیسې ور یاد شي مسلم لیگ د حکومت به نه ورکوي دا پیسې نه جی ورکوي بالکل ولا ورکوي چې څه د دې صوبې یا دوی چې څومره مطلب د 18 امندمنټ سره چې کوم دی دا ټول د هرې صوبې خپل خپل حقوق دي هغه ټول دوی ته ملاویږي داسې که دوی ته ورکوي داسې به د پنجاب به خپل سریالټي د بل به بل چرته په بلوچستان به خپلي د سند به خپلي د ګیس به وي د دې به وي د هر څه به وي هر بنده به بیا وایي چې شابه کو زمونږ دا یو مونږ له به دې ټایم دا ختم کا نو حکومت فیډرل خو چې چلیږي د دې صوبو د 18 امندمنټ نه پس دوی خود مختیاره دي ټیک ده د اوسه پورې دوی په خپلو خپو ولې ونه درېدله چې ټولې پیسې نه مرکز ولې څنګه به صوبه ودرېږي نه جی د هغې باوجود اوس هم دوی له 80% چې کم فنډز دي کم هغه دي هغه ورته دا سنټر نه راځي اوس چې د بجټ پیسې تاسو د بجټ 92% د مرکز راځي 8% د صوبې خپل ریوینیو او خپل طریقې نه ریوینیو کې خو چې د فیډرل د پیسې دي دا کوم راځي دا خو د دې صوبې امدن دی کنه د ټیکس په مت کې خو ګوره جی دوی لا چې دا کم په څلورو وړو صوبو باندې تقسیم شي هرې صوبې له ښه په ټایم خپلې پیسې ورکوي زه خو درته دا وایم که اوس یې ورسې اختلافات دي څه دي یا ورکوي لا اوس خو زمونږ ګورنمنټ خو لا اوس سټارټ دی دوی ته عباد صاحب په خپل پهله سپیچ کې ویلي چې مونږ هم د دې صوبې باشندګان یو مونږ به هم ستاسو سره ودرېږو راځئ چې څنګ په څنګ ودرېږو زمونږ به تاسو ته فیسیلیټیشن درکو او مونږ به هغې د سنټر نه به تاسو ته پیسې راوړو خو تاسو لکه د تاسو چې کوم مطالبه د دې حمایت کوي چې مرکز د صوبې ته خپل حق ورکړي بالکل جی موږ د دې صوبې باشندگان یو او موږ د دې د حقوق لپاره د دې صوبې د دې خلکو د حقوق لپاره د لپاره ولاړ یو تاسو د اتفاق کوي چې دا زیاتې د صوبې سره د مرکز له خوا تاسو د سره اتفاق کوي چې پیسې نه ورکړي دا زیاتې دي د زجی خامخا به ول ورکوي ولې به نه ورکوي لا جست مونږ خو ستا 3 میاشتې شوی سټارټ دی لا بجټ نه دی پاس شوی او حالات چې کم دي کنه جی د شپاړس اگر تاسو ته پته دی د پی ډی ایم حکومتو شپاړس میاشتې هغه تاسو پارټي هغه جی زمونږ د پارټي شهباز شریف خو د پی ډی ایم حکومتو اور اوس چې کم دی را روان دی مونږ دوی ته خپل آفر کړی دی زمونږ د اپوزیشن لیډر عباد صاحب ورته آفر ورکړی دی چې مونږ تاسو زمونږ سره کېنئ په دې دغه کېنئ چې مونږ دې ته لاعمل وکړو چې په کومه طریقه خپلې پیسې راوباسو چې یو روپۍ راوباسو دا خبره نشته چې په دې اسمبلی کې مونږ ناست یو نو مونږ یا 9 کسان یا 21 کسان مونږ چې دی نو د قومي یا د پنجاب خلک یو نه مونږ دې صوبې د حقوق دپاره ولاړ یو په دې چې په کم میدان باندې چېرته هم جنګوي مونږ به د دې پی ټي آی نه مخکې دا جنګ خدا به الله دا حق مونږ کوو چې کله دوی زموږ سره کوارډینیشن وکړي دوی زموږ سره خبرې وکړي دوی خو زموږ چې کم گورنر و د پیپل پارټۍ هغه دا لکه یو په کونډي صاحب که د وباسلو نو په عزت به ورته ویلی وی خو دومره چې په سین همار صاحب خبره وکړه نایمه همار صاحب په تفصیل سره خبره وکړه خو اسد کیسر صاحب اوس لیټسٹ هغه دا سٹیٹمنٹ دغوی چې ملک کو انارکی کی طرف نہ لے کر جائیں این ایف سی کے جتنے پیسے ہیں اور فاٹ آف فنڈز وہ فوری طور پر جاری کریں هغوی تاسو د ملک انارکی طرف ته وځي څنګه چې همار صاحب خبره وکړه دا جی د دوی دمکیانی دي دا د دوی خطرې کا خبره د دې نه ده دا چې دوی هر ځل دوی چې دا کم هغه شروع کړی دی ما نه اوس هم یو کس په لاره باندې تپوس کو چې راوتلم
چې سی ایم صاحب دا وې مې دا چې کله انسان ناکام شي بیا وایي چغې وایي چکونه لګي وکاس بیبي چې څنګه خبره کوي نو دا خبره خو په دې باندې موږ کم از کم دا دغه نشو لګولې چې د 1400 میاشتو حکومت د پی ډی ایم حکومت او یو دغه حکومت بهرحال خو موجوده چې کله او ټیکینګ سرمنی چې کله او شو خو هغه وخت د پی ټی آی حکومت خو دلته نه و کنه پروینشل کې خو ګیم نه ورکړي پیسې خبر هو د کوسن غوډاري صوبې لنی دی ورکړي صوبې سره زیاتې دي پی ټی آی حکومت نه پی ټی آی لنه صوبې لنی ورکړي خو اوس چې کله او ټیکینګ سرمنی وشو جی اوس زه تا ته وایم کنه چې مرکز هم ذمہ دار دی او صوبه هم ذمہ دار دی پرایم منسٹر راغی په گورنر هاوس کې چیف منسٹر هغه سره ملاو نشو یعنی هغه پروتوکول هم پرې خودو او هغه سره چې کله هغه دلته میټینګ اغستونو چیف منسٹر هغه سره ملاو نشو دا هغه نه پس بیا چیف منسٹر لاړ او په پرایم منسٹر هاوس کې هغه سره میټینګ بیا نه نه کوي سره ملو شو وکړه نه پرایم منسٹر سره هم اغسته شهباز شریف سره میټینګ واغس چې کله هغه میټینګ وشو او شهباز شریف وی بلکې ما هغه وخت په یو ټاک شو کې دا خبره کړې وم چې شهباز شریف وی چې یاره میں تو بڑا مطمئن ہوا وزیر اعلیٰ کی باتوں سے نو چې ته مطمئن شوې او هغه درته خپل چې کوم د فریاد یې درته وکړو نو د هغې څه ریزلټ سره راغلی تقریبا 3 میاشتې وشوې موږ ته د چیف منسټر هم وښیي چې د هغې ریزلټ څه راغی او موږ ته د پرایم منسټر هم وښیي چې د هغې څه ریزلټ راغی د اوسه پورې چې دا صوبه کومه چلیږي تاسو ته پته ده صوبې کې چې کله 8 فروری الیکشن وشو د هغې نه بس د دوی سره د بجټ د یوې تنخوا د هېڅ پیسې مو سره نه وی دا څه چې روان دي په کم سیسټم را روان دي دا د هم د دې سره خپلې داسې هېڅ جمع پونجي نشته چې دا صوبه پیچلی دا چې سره روان دي دا د سیسټم دی خو دوی نه دا خبره کوم لکه په دوی باندې هغه نه دي کړي کرنټ بجټ دی خو دوی له پراپر ورکوي دا چې نه ده چې دا پیسې دي بندي کړي چې مرکز ورکوي دا خو خپل سرکاري افسرانو ورکوي بیروکراسي دي ورکوي دا چې الیکشن پې کېږي دا څنګه کېږي نه خو دوی دی ورکوي که نه خو زه تاسو ته دا وایم چې دا کم روان دي دا کېږي را روان خو بجټ را روان دی اوس بجټ کې به وګورو چې لوکیشن یې څه دي موږ ته به ان اف سی کې راکوي نه راکوي د دې دپاره موږ دوی ته څو ځله وویله چې زموږ سره کښېنئ چې ستاسو سب سفارشات دي په ترو زموږ په امیر مقام صاحب ورته اپر وکړو دوی ورته وکړو نو چې دی چې دا موږ وکړو خو تاسو ته پته شته چې وزیر اعلی صاحب په هغه خبرو ته کینی نه هغه دغه ته راځي نه او بس په ټیک ټاک باندې یا په دغې باندې چې کومې دمکیانې ورکوي لګیا دی او سپیچز کوي نو د چا خو هغه جرأت هم نشته چې موږ ورته په ټیک ټاک باندې صرف هغه نه دی لګیا ستاسو چیف منسټر پنجاب پې هم لګیا دی نن سبا خیر هغه ډېر ښه هغې ټیک ټاک خبره وایي هغې میسیجز نه ورکوي هغه سم میسیجز نه ورکوي هغې د میسیج دپاره پریس کانفرنسي یا آفیس ته غوي په هغې باندې ټول چینلو باندې زموږ وزیر اعلی صاحب چې کم دی یا خو پکې د چې زه ګورم نو یا پکې ورزش کوي لګیا او هغه پکې شو چې موږ یې چېرته ګورو او یا یې ورته دغې ته ګورو چې لاړ شي دغه وکړي دمکي درله درکړي او بالکل د بدر منیر په شان هغه اکشن خو وکاس یو سوال دی زه میډم راځم میډم تاسو په دې باندې تاسو چې یو انډیپینډنټ ویو لري ولې سره او تاسو خو ډېر تعریفونه کول وزیر اعلی صاحب د ګنډاپور صاحب نو آیا دومره بې اختیار او دومره بې چاره وزیر اعلی چې اوس د مرکز خپل فنډ نشي هغه فنډ څه چې ډي سي نشي بدلولی پې خبرو تو آپ کو وہ پروگرام یاد آ رہا ہے مجھے یاد آ رہا ہے اب تو آپ ہی کے پروگرام میں بڑی تعریفیں کر رہی تھی کہ یہ صوبہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے اور اپنے حقوق ہم حاصل کریں گے اصل میں پتہ ہے کیا اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک جملہ آپ کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ ان کا جس طرح کا مزاج ہے آپ نے تو خیر ڈیراوال ہونے کے کھاتے میں مجھ سے یہ ساری باتیں پوچھی کہ میرے شہر کا ہے ڈیراوال ہے وہ بھی کنڈی صاحب بھی میرے ڈیراوال بھائی ہیں آئی جی بھی ہمارے ہیں تو پھر ان کے جو عمل ہیں ان کی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں لیکن بہرحال جو میرا ایک وہ اس وقت موقف تھا کہ دیکھیں ایک کرسی ہے ایک پوسٹ ہے وہ ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے اور میں امید کر رہی ہوں کہ جو ہمارا اپنا مزاج ہوتا ہے ذاتی وہ ہمیں اس کی جھلک وہاں پہ نظر نہیں آئے گی یہ میری ایکسپیکٹیشن تھی اب وہ پوری نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتی ہوں میں نے تو آپ کے سامنے ان کو کہا ہے کہ اس نے کہا یہ تو میرا سٹائل ہے انہوں نے کہا نا کہ یہ میرا سٹائل ہے لوگ سمجھتے ہیں میں غصے میں ہوں لیکن بات یہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو آپ 1500 ارب کی باتیں کیے جا رہے ہیں نا
یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا, آپ نے خود کہا 91 کی بات ہے, 91 آنورڈ. اس سے پہلے میں سر یہ کلیئر کروں, اس سے جو پہلے ہے 91 سے وہ کہاں گئے ہیں مرکز ہمارے پیسے, پتہ نہیں کتنے اربوں روپے, وہ تو کہاں گئے ہیں. ہاں تو یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ اب آپ نے ہمیں دینے ہیں. یہ خود انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم آپ کو اتنے دیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ آج کی بات تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, یہ بات ہے بہت پرانی. جب تیمور جگڑا صاحب یہاں پر وزیر خزانہ تھے تو یہ سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اب تو آپ کی حکومت ہے, تو انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ غیروں کے ساتھ تو لڑائی بھی کی جا سکتی ہے, اپنوں کو تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے چاہے اپنوں کے اختیار میں ہوں یا ویسے غیر تو وہ بھی نہیں ہے نا, وہ بھی ہماری ہی حکومت ہے, ٹھیک ہے, ان کو غیر کہنا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال کہ میری پارٹی نہیں ہے تو پھر پرابلم ہو جاتا ہے. تو پھر جب آپ کے اپنے بھی آپ کو نہیں دے رہے تھے اور دوسری پارٹی کے لوگ بھی نہیں دے رہے تھے, اس وقت اتنا واویلا کیوں نہیں کیا تھا, آج اتنا واویلا کیوں ہے؟ میں تو ایز اے یہ اپنی پارٹی کو دفاع کریں گی, لیکن میں ایز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ صرف یہ سوال اٹھاتی ہوں کہ آپ نے اپنے 4 سال میں کیا کیا. میں نے تو مزمل صاحب سے کہا کہ سر اس وقت تو آپ وہاں پہ مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت یہ پیسے کیوں نہیں دیے, اس وقت نکال کے دے دیتے, پختونخوا کا اتنا غم تھا. تو بات یہ ہے, میں آج بھی اپنے صوبے کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں. مجھے آپ نے کہا کہ انضمام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم خوش ہو گئے. کہ میں کیوں خوش ہوئی انضمام پہ؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو علاقہ غیر بنایا ہوا تھا, میرے لوگ ہیں اور آپ ان کو غیر کہہ رہے ہیں. میں نے کہا چلو کچھ اپنے ہو جائیں گے, آپ تسلیم کر لیں گے کہ یہ آپ کے لوگ ہیں. آپ نے کر لیا, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. 100 ارب آپ نے کہا ہم آپ کو دیں گے, آپ نے ملا کے بھی 100 ارب نہیں دیے اب تک. ہو گیا نا 6 سال ہو گئے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ نے کہا NFC کا مسئلہ, NFC میں آپ نے ہمیں کیا دیا؟ پھر آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ فرنٹ لائن ہیں, آپ مریں, آپ جئیں, آپ جو کرتے ہیں کریں. آپ نے ہمیں چھوڑ دیا, خودکش ہم پہ پھٹے, پولیس ہماری جان سے گئی, ANP نے 1700 لوگوں کی قربانیاں دے دی. آج JUI کے پتہ نہیں کتنے 42 کتنے لوگ ان کے ہو گئے جو اب اس پچھلے 1-1.5 سال میں اللہ کو پیارے کر دیے گئے, مار دیے گئے, قتل کر دیے گئے, وہ ہو گئے. ہم نے کہا چلو ہے, وہ ہمارا تو ایک یہ بھی ہے نا کہ اللہ کی رضا سمجھ کر ہم چپ ہو جاتے ہیں. ہم قربانی, ہم ایک ہمارے اوپر یہ بھی بڑا ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اور کمزور کر دیا اور کمر توڑ دی, فلانا ڈمکانا. پتہ نہیں آپ نے کمر توڑی یا نہیں توڑی, ہماری تو ٹوٹ گئی. اس کے باوجود بھی آج لڑائی اس بات پر ہے کہ تم اچھے ہو اور وہ اچھا ہے اور وہ برا ہے اور میں بہت اچھا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ یہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں آج کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہاں پہ اٹک پہ پاسپورٹ دکھانا پڑے. مطلب ہمارے خوف دیکھے ہیں آپ نے, یہ ہمارے خوف ہیں. یہ ہمارا صوبہ ہے, وہ فرنٹ لائن صوبہ جس نے اپنی جانیں قربان کر دی. میرے دہشت گردوں نے میری مسجدیں نہیں چھوڑی, دہشت گردوں نے میرے امام بارگاہ نہیں چھوڑی, دہشت گردوں نے ہمارے سکول نہیں چھوڑے. ہم خاموش رہے کہ چلو پاکستان کے لیے. یار بس کر دو, کب تک پاکستان کے لیے ہم مرتے رہیں گے؟ اب آپ کی باری آئی ہے, اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ. میں آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں, علی امین گنڈا پور پہ اپنے کارکنوں کا زور ہے, وہ بے بس ہے اپنے کارکنوں کے سامنے. اگر وہ اچھا بیان دینا چاہتا ہے, اگر وہ وفاقی وزیر داخلہ کے ساتھ مل کر آرام سے بیٹھا ہے, بات کی ہے, اس بیچارے کے اوپر تنقید ہوئی ہے. اگر اس نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بات کی ہے, بات کہاں تک پہنچی ہے یہ وہ اللہ جانتا ہے یا وہ دونوں جانتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کارکنوں نے تنقید کیا ہے. کارکن صرف ایک بات چاہ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کے ساتھ بھی روٹی کھا لیں گے یا صرف گھاس کھا لیں گے. میں پتہ ہے پختونوں سے جب ملتے ہوں نا, وہ کیا کہتے ہیں, ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہمارے عمران خان کو چھڑوا دیں. علی امین کو ہم اس لیے نہیں لے کے آئے کہ وہ 1500 ارب لے کے آئے گا, علی امین کو ہم اس لیے لے کے آئے ہیں کہ وہ عمران خان کو چھڑوائے گا, باہر لے کے آئے گا. نہیں تو اب علی امین کیا کرے؟ لیکن علی امین صاحب جب آئے بھی نہیں تھے تب سے یہ جو وہ جو دعوے کر رہے تھے, بڑے بلنگ وانگ وہ جو دعوے تھے, میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ وہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ان پہ اعتراض ہے کہ ایک ہی گھر کے ایک ہی خاندان کے لوگ ہوتے ہوئے آپ ایک دوسرے کے چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھے ہیں. کبھی وہ اس کا پیٹرول بند کر رہا ہے, کبھی وہ اس کا کیا کر رہا ہے, یہ کر کیا رہے ہو. لیکن آپ نے سوچا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ میں صرف ایک چیز وہ پیپلز پارٹی کے کارکن کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک چیز میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب انیکسی بند کرا سکتے ہیں گورنر پہ, اس کو نہیں چھوڑ سکتے, تو پشاور کا ڈی سی کیوں تبدیل نہیں کر سکتے؟
جی پشاور کا ڈی سی کیوں نہیں تبدیل کر سکتے؟ اچھی بات ہے. اچھا انیکسی کا بیان کیوں آیا؟ جی انیکسی کا بیان کیوں آیا مجھے یہ نہیں، میں تو بتائیے. کوشچن تو میں نے آپ سے کیا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، میں نے تو آپ کو جواب دے دیا. کارکنوں کو میں صرف یہ کہتا راضی ہوں کرنے کہ کے لیے. اچھا اگر وہ ڈی سی تبدیل کر لیں گے، ڈی سی نے کیا کیا تھا؟ الیکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کس کو ہروایا تھا؟ تیمور جگڑا کو، کامران منگش کو. تیمور جگڑا جیت جاتا تو کیا ہوتا؟ تو کچھ نہ کچھ وزارت تو مل جاتی ہے اس کو، کچھ نہ کچھ وزارت مل وزیر جاتی، خزانہ تو بن جانا تھا. کچھ نہ کچھ وزارت مل جاتی. وزیر اعلیٰ بن جانا. اب اس کے بعد سوریا کے بعد میں آپ کو کیا بتاؤں؟ نہیں اس میں نہیں آپ کے اب مطلب ایسے نہیں میں سمجھا بن نہیں جاتے ہوں. ہیں. نہیں میں نہیں دیکھو، سمجھا فرزانہ ایک میں سمجھا نہیں. آپ مجھے کیا آپ کیا کہہ میں رہی ہیں آپ کہ کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں نہیں سمجھا اچھی طرح نا. میں آپ سے سمجھتے ہیں، فرزانہ سننے بی والے بھی بہت اچھی بی طرح صرف میں آپ سے یہ سمجھتے ہیں. سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ میں رہی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہوں تیمور کہ جگڑا کو تیمور کو ہروایا ہروا گیا گیا ہے. اور اس میں کیا علیمین گنڈا پور کی نہیں. مرضی شامل تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ علیمین گنڈا پور کی مرضی اچھا شامل اچھا تھی، صحیح. کہ جس کی بھی مرضی شامل تھی. جی. بہرحال تیمور جھگڑا کو میں آج بھی کہتی ہوں ان کو بھی ہروایا ہروایا گیا گیا ہے، کامران بنگش کو بھی ہروایا گیا ہے. کس نے ہروایا ہے، کس لیے ہروایا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. تو ہم بار بار ایک ہی بات کر کے کتنی دیر تک ایک ہی بات کرتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک اس میں ایک چیز ہے، پھر میں ہمارے صاحب سے بھی کروں، لیکن ایک کوشچن جو ہمارے صاحب نے اس سے پہلے کی وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں مرکز کا بھی قصور ہے لیکن صوبائی حکومت کا بھی قصور ہے. تو کیا یہ جو پیسے ہمیں نہیں آ رہے تو اس میں اس موجودہ صوبائی حکومت کا کوئی قصور ہے؟ موجودہ حکومت صوبائی حکومت کا قصور یہ ہے کہ گورنر صاحب آئے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں، عباد صاحب کہہ رہے ہیں آئیے بیٹھ جائیے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا نا. اب آپ کو حکومت مل گئی ہے یار، آپ وہ 2 درجن بھی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، آپ پوری کی پوری حکومت ہے. بالکل. مطلب 91 کبھی آئی ہیں سیٹیں؟ 92 نہیں آئے. میں نے تو 5 الیکشن کر لیے، نہیں آئے. کبھی ہائی اتنے کبھی آ نہیں گئی آئے. نا. آپ کے پاس تو سارا اختیار ہے. وہ آپ سے کہہ رہے ہیں تاریخ بدلیں. میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ مجبور ہیں، وہ یہ نہیں کریں گے. آج فیصل کنڈی صاحب بیٹھ جائیں، عباد صاحب بیٹھ جائیں اور وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھ جائیں جی. اور ایک پلان بنا لیں اور جا کے شہباز شریف صاحب کو دے دیں کہ بھائی میں گورنر ہوں، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ اپوزیشن لیڈر ہے. ایک جرگہ بنا لیا. آپ ہمیں ٹائم لائن دے دیں، آپ ہمیں کیا منتھلی انسٹالمنٹ میں اتنے پیسے دیں گے. 10-15-20 اگر یہ نہ ہو، جی جی قسم سے اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ نہ ہونا تو پھر آپ کہیے گا. میں ان کی گارنٹر نہیں بن رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ پاسبلٹی ہے. بات کر رہی ہیں آپ، تو اصول کی بات کر رہی ہیں. ایسا ہونا چاہیے. اب کیا ہے، اب وزیر اعلیٰ صاحب جیسے بھی بیچارے ڈاؤن، میں ان کو بھی بیچارہ کہوں گی، جیسے بھی وہ ذرا سا ڈاؤن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر سے ایک کا بیان. پارٹی بھی تو بٹی ہوئی ہے نا، پارٹی کو بھی تو وزیر اعلیٰ علی امین نہیں چاہیے. جو وزیر اعلیٰ نہیں بنے ان کے اپنے مسئلے ہیں، جن کی کچھ چیزیں چاہیے تھیں ان کے اپنے مسئلے ہیں. علی امین گنڈا پور پر 4 طرف سے پریشر ہے. اچھا ہمارے سے بیچ کې خبرو کړل دي کې تفصیل ضرورت نشته، خو اوس به کوسه دا خو بیا داسې خبره چې دا موږ ته پیسې نه ملويږي دا 1500 روپے. ګوره وکاس خبره دا ده جی د فیډریشن اکائی صرف خیبر پختونخوا نه ده، جی پنجاب هم دی، سندھ هم دی، بلوچستان هم دی. د الته نه خو یو مسله نه راځي. پنجاب خو چلو د دې خپل حکومت ته مریم نواز پکې. اچھا وزیر اعلیٰ سندھ کا آپ نے کبھی ایسا بیان ایک سنا ہے؟ منٹ نہیں آپ مجھے میں بتا دیں. مکمل کرتا ہوں نا فرزانہ، مجھے بات کرنے دینا، میں اسی طرف تو آپ کی بات کی طرف آپ اپنی کمزوریاں بھی بتائیں، آپ فرزانہ اپنی آپ اچھائیاں بھی نے اتنی بتائیں. لمبی بات کر لی نا، مجھے ایک منٹ آتے ہیں عدلیہ کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھنا. مجھے مکمل کرنے دیں. دیکھیں باقی اکایا یوم دی پنجاب کې خو چلو د نواز شریف لور چیف منسٹر دا او د هغې خپل حکومت دی، په سند کې خو نه دی کنه، په بلوچستان کې خو نه دی کنه. د هلته نه مسایل د دې ان ایف سی ایوارډ کې د هغې یو حصه ده، د هغې خپل یعنې د ریکوډیک او د سینډیک او د دغه رایلټیز دي د بلوچستان، دغسې د سند خپل دي، تھر کوئل او نور سیزونه دي، دغسې د پنجاب خپل دي، د هغې خپل ریزرویشنز به وي. خو هغه مسایلو لی نه راځي او د دلته نه راځي. ما ته داسې ښکاري چې پی ټی آی حکومت چې کوم دی، پی ټی آی جماعت، هغوی ته دا پته ده چې موږ سره څه ایشو نشته او راشه زموږ سیاست خو چلیږي هم په دې لاوډ او په دې
هارد لاینز باندې نو هم دغه کنټینیو کا او دغه اوچالو حالانکه درې میاشتې ګوره ما خو درته وایي چې د فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی هغې کې تعصب یقینا شته د دې صوبې دپاره خو هغه دوره حده پورې هم نه دی راغلی چې کله پرایم منسټر دلته راته پکار دی چې ته په گورنر هاوس کې هغه سره ملاو شوی پروتوکول پکار هغه سره نه ملاو شوی ولې نه ملاو شوی ته خپل کوارډینیشن ولې نه مضبوطه ته ډے ٹو ڈے پرائم منسٹر سره پر رابطه کې شه تا ته هغه ویلي چې میں آپ سے ایک فون کے فاصلے پر ہوں ته هغه خلکو ته ووایې چې زه د یو فون په فاصلې ما رابطه کوله ما سره چا رابطه ونه کړه ته رابطه هم نه کې ته راځې کله یو مایک ته ودرېږي کله بلې کیمرې ته ودرېږي او ته هارډ لاین روانې کله وایي چې ګورنر به انیکسي ته شفټ کړم او کله وایي چې په مرکز به چړایي وکړم کله وایي چې کشمیر به ته جوړ کړم دا څه سیاست دی داسې ښکاري چې د خپل سیاسي ایگزسټنس دپاره هغه دا لاین لیولی دی بهرحال میډم وی سیوی وی اجازه نشي چتولې نه جاز خو پایلټ وچتی ستاسو حکومت بولے ستاسو حکومت نه پریږدي ستاسو حکومت والی اجازت نہ ورکی په لاہور ہائی کورٹ وہ اچھی نیت سے کچھ کام کرنا چاہتے تھے بچوں کو واپس لانا چاہتے تھے وہ تاسو پرې دینا پر ایئرپورٹ باندې جهاز ولاړ د خیبر حکومت تاسو اجازت نہ ورکوي پالیسی ټیک ټاک ته ناشته او دغه جازونه اوچته هغه وکړ په دې کې ولا دا سټوډنټانو په دغه جازونه نہیں سر انہوں نے اچھی نیت سے کہا ہوگا نه او دا ورته سنجیده موضوع ده د ماشومان او بچیانو سنجیده موضوع ده هر څه چې پکار چې د ماشومان راشي سرکار کوم یا د چاپسر ټرانسفر کیږي نو آرډر وکړي کنه کزه په ټیک ټاک باندې راځم او پاغي باندې با چغه به هم تاسو ټیک ټاک د علي امین ګنډا پورې ټیک ټاک دا ولې تاسو دومره جیلس یا هغه ډېر خو غلي کنه نه ټیک ټاکر نه لکه هغه ریچ سی هو د ویورز هغه خلک خوخي کنه یہی تو وہ جیلس ہے نا آپ جیلس ہیں زمونږ نوې بدر منیر دی زمونږ نوې بدر منیر سو بتا سلطان نہیں بھائی سو بتا بدر منیر بھائی زمونږ کلیوال چې زه چې بل بد عدلیه په دغه کې یو خبره کوم چې کم زمونږ سره مخصوص نشستو باندې وکړله کم په قانون او پاین باندې شوی دي کمی خزر راغلي وي دي صوبې داغي د خزو حلق موچت نکو او بیا ورته هغه دلته نه بحالو شوی بیا الته چلاړلې دوباره سپریم کورټ کې داغي ډی نوټیفای کړل هغه ته هغه چې کوم دی آرډرز ولا ختم کړل دا د هغه ته پته دا چې دا د آئین او د قانون په مطابق باندې فیصله شوی دا ک الیکشن کمیشن کړی دا ک کورټ کړی دا بیا هم تاسو ته سوچو کوي چې د 15 ججانو فیصله دا هغه په 2 په 3 کسانو باندې معطل کړه دا هم دا غي غلط ده هغه خپل منمانی کوي لګیا دی خپل چې کوم دی د هغه د پر خپل هیڅ قانون نشتا کدا هغه کډیول نېشنلټی د ورسره سوپی تپوس نشي کولای کا هغه نواز شریف په اقامه باندې ستو چاته تپوس نه کو وزیر اعظم دا ملک چې کم بربادی ته تللی دی د دې عدلیه د لاسه تللی تاسو چې د ملک چې کوم تبعید د ججانو د عدلیه او د ججانو دا او اوس چې کم دغ کړی دی همیشه دا په یو پیج باندې نه او دا چې کم دی یو هغه دوی جوړه کی او سایت ته دوی ودرېدلی دي چې اوس خانه جنگی جوړه کو اسه میډم یو په دې خانه جنگی کې ورسره یو تاثیر دی سیاستدانانو سره ګوره دا الزام لګي پی ټی آی باندې چې کوم دغه دا اوس کوم یو بابر کوم یو جج دی چې د سره ډول نېشنلټی شته کنه دی نه د سره ډول نېشنلټی شته کنه نشته نه زما پر کوېسچن نه زما سره دا خبره چې د پی ټی آی کوم دغه مسله چې کوم د دې په حق کې فیصله راشي نو دا جج زنده باد که مخالف را نو بیا دا چې کومه کپړی بالکل په باندې نه دا مسله په تاسو سره دا مسله راځي تاسو په حق کې فیصله رانه شي تاسو ادلیه خرابه ده او تاسو په حق کې چې کومه فیصله لري میا سب لا چې کوم بایومټریک سیستم اغله لته کې ایرپورټ ته وړو نو هغه جج دغه فیصله سره په خپل باندې ټیکو دا چې کومه فیصله کړو ګوره چې دا په تاریخ کې چې دا پر بایومټریک میا سه به چې استله وو ټیک ده هغه غلط استله غلطی بالکل غلطه وا خو میا سه په کوم طریقې سره راوستي د ملک سره دښمنی وو کنه میا سه چې په کوم طریقې سره راوستل شو دا غلطي وا ټول خلک میا سه سره ډاړو میا سه پاپولرټي وا چې کله بیا په کوم طریقې سره راوست تاسو یې کې خلک وایي چې بس دا هو د دې سره شو بس خلکو ووټ بانک تاسو په دې یوز کو چې څنګه طریقې سره راځو تاسو بایومټریکس ولړو خلکو وایي چې دا ډیډو شراغه او راوست تاسو خو الیکشن په دغه باندې بیلو تاسو ګورئ چې صدی کنه د ججانو چې کما بادشاہي سٹارټ کړی دا هغه له پکار دی چې د قانون او د آئین خو اول حفاظت کوي او دا هغه چې کم زمونږه اډرونه را روان دي کم هغه را روان دي دا هغه سره ودرېږي
خو هغوی خو اوس په عین کې هم په خپله باندې لګیا دي ګوتې شروع کړې دي په هغې کې به هم امندمنټ چې دی کم کوي تاسو زه خو ډېر مودې سره زه چونکې کورټ رپورټر نه جی دوه خبره ورته تاسو خبره کوئ خو زه به حماد صاحب په ډېر رایه لرم حماد صاحب چونکې کورټس رپورټینګ تاسو ته پته شته ججانو اوس دا ښځې ولې معطل کړې دي هغې دا وي ججان دا وي چې په قانون کې دا کله لیکلي دي چې نه جی تاسو د یو پارټۍ سیټونه د بلې پارټۍ ته ورشي نه جی دا بالکل په عین کې شته په عین کې تاسو ګورئ دا چې 2017 تاسو چې کوم وکیل نه دا خبره ته کې نه کړی شو کنه میډم 2017 چې کوم اکټ د الیکشن والا په هغه کې دا ویل دي چې دا کم چې دا ریزرو سیټ سړي دا خو د ملک کومه آبادی ده او په هغې باندې د دې ریزرو سیټ راغلی او دا سیټ به اله ورکو چې کومه پارلیماني پارټي د هغې په کلکولیشن په سټرنث باندې نه دي ویلي چې دومره به آزاد راځي چې کومې پارلیماني پارټیانې سیټونه راشي د هغې قانوني خبره یو مرجي زه تاسو سمبل ججانو دا ایمرجنسي کې دا فیصله ولې وکړله چې د 29 جون نه تاریخ 8 تک او د 8 نه چې دی 6 جون تک ولې وکړو تاسو ته پته شته چې چېرته په عین کې ترمیم ونشي او موږ د ښځې ختم کړو دی تاسو سوچو کوئ دوی تاسو عین کې ترمیم کوو زموږ بالکل جی په عین کې به د هغوی ته څه شک راغلی به و که نه نه وګوره دا کوېسچن دا دی چې تاسو په عین کې ترمیم کوو تاسو څه داسې ترمیم کوو په عین کې جج صاحب لم ایکسټنشن ورکوو وکاس بیبي یو منټ زه تاسو جی زما یو خبره جی زه درته یم هغوی ته شک راغلی و شک وګوره نه دا خو د هغوی د خپل پرېږده سوبیا یو منټ دا خبره تاسو نه ګډوډوي زه یو بله خبره صرف دی کوم که نه په پښتو کې متل وي چې پیاز نه خوري که نه د خولې نه بوی نه ځي بل تاسو خبر وکړئ د مخصوص نوښتونو په دې صوبه کې په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کې چې کله خیبر پښتونخوا کې فاټه انضمام وشو په دې صوبه کې یو 3 کسان راغلل امپیګران هغې د باب پارټۍ په ټیکټ باندې دلته کې فیمل سیټ میلاو شو نه جی زه تاسو وکړه صاحب دا کیسه درته کوم دا د شاه ګل صاحب 3 کسان رااله هغې ولګېد د باب پارټي باندې هغه جمع کړلو هغه یې وکړو نو دی هم هغه کم نیتي وکړه چې دوی په 2018 کې ولګېدو په دغه اکټ کې به کې امندمنټ وکړه دا امندمنټ هم پی ټی آی ګورنمنټ چې کوم وکړه دا دوی په خپله کړي دي چې څوک په هم لکه آزاد کسان به په داسې لکه چې چا لیست په مخکې نه جمع کړی نه داسې به هغه نه لکه دا ټول امندمنټ چې دا کوم نقطې راغلي دي که نه دا د دوی د خپل امندمنټ ته وجې نه دي دا لکه د دوی نه دي سپیشل کیس سر دا چې الیکشن کمیشن حوالې سره ګوره کوېسچن راځي الیکشن کمیشن حوالې سره چې هغه هم په دې کیس کې زه خو دا نه زما خو چونکې اداره دا نه کېږي نه چې ګنې خو ټول خلکو ته ښکاري چې دغه جانبداري کم طریقې سره وکاس یو منټ ایک منټ حماد صاحب په دې باندې لږ رڼا واچوي ګوره دا سوال د موږ پرېږدو چې جانبداري یا نه جی موږ د را شروع شو د خواجه ناظم الدین نه جسټس منیر څنګه فیصله کړې وه فیډرل کورټ کې هغې نه راځه تر جسټس مولوي انوار الحق پورې چې ستا منتخب وزیر اعظم یې هم پانسي کړ د بېنظیر بټو خلاف کومې فیصلې راتلې د نواز شریف د جلاوطنۍ او د کومې فیصلې راتلې تر اوسه نو دا فیصله که د عمران خان خلاف راځي نو دا څه نوې خبره نه ده زیاتی خبره دا ده چې عمران خان نن هم دې ته نه دی تیار چې دا کنټینیویټي ماته کړي چې دا سټیټس کو ماته کړي او دا ښه طرف ته بوځي هغه وایي زما په حمایت کې شئ یو منټ هغه وایي زما په حمایت کې شئ نو که زما په حمایت کې نو بیا خو زه جج سره ولاړ خو که چېرې زما په حمایت کې نه نو بیا زه د جج خلاف یم که زما په حمایت کې نو زه جنرال فیض حمید او باجوا سره ولاړ یم خو که زما په حمایت کې نه نو زه بیا د موجوده آرمی چیف خلاف یم او زه د موجوده ډي جی آی ایس آی خلاف یم که زما په حمایت کې ځي نو زه به پولیټیکل ډایلاګ کوم خو زه به آرمی چیف او ډي جی آی ایس آی سره کوم زه به پولیټیکل لیډرشپ سره نه کوم دا زما په حمایت کې چې ځي نو زه به داسې کوم عمران خان په خپل هم دې ته نه دی تیار چې موجوده عدالتي نظام چې د کوم نه زموږ سیاست ته نه زموږ سماجي ژوند ته زموږ اخلاقي ژوند ته هم نقصان رسېدلی دی موږ 140 نمبر ته هم په دنیا کې رسېدلي یو هغې بدلولو ته عمران خان نه دی تیار عمران خان صرف دې ته تیار دی چې زما په حمایت کې دي شي
هغه نن د شپږو ججانو د خط حمایت هم کوي، هغه نن د جسټس بابر ستار د خط حمایت هم کوي. بالکل د دې زوم بحیثیت جنرال زوم د دې حمایتین چې هیڅ قسم ایجنسو ته دا حق نشته چې ججانو پریشر واچوي. خو دا عمران خان پرون هم په دغه اسلام آباد های کورټ کې جسټس شوکت عزیز صدیقی یک کی आवाज ولاړو جبر ته د ریاست جبر ته ولې د عمران خان دغه حمایت نکو. دا ستا موجوده چیف جسټس فیض عیسی سره د خپل وایف په سپریم کورټ کې ولاړو، عمران خان ولې هغه سره نه ودرېدلی او مخالف سمت کې ولاړو. معذرت هغه بیا کوي، هغه بیا معذرت څه وخت پس کوي. دا خو د هغه چې ما ټیک نه دی کړی هغې ټایم کې. اصل کې مسله دا دی وقاص صاحب چې سو ګم راځي څنګه چې تاسو ویلي ده که نه سو بیا تا چا چې پسه کې مفاد دی که نه هغه ټیک دی او کوم چې مفاد نشته که نه هغه نشته. تا چې سیټ بللی دی نظام خراب دی، ته چې جیت شوی یا ګټلی دی بیا نظام ټیک دی. دا عجیبه خبره ده که نه کہ کوم ځای کې تاسو ٹھیک ہے بینیفیشری ہے، مطلب تاسو سو غواړئ چې میں ہر وقت ہوں تو ٹھیک ہے، میں نہیں ہوں تو سب کچھ غلط ہے. اوس هم زه وایم چې ټول تحریک انصاف بیانیه چې دی هغه دې سیز باندې ولاړ دی. ما مخکې هم تاسو ته ویلي جو دا جنگ دا نه دی، جمهوریت جنگ نه دی، دا شخصي ازادي جنگ نه دی، دا صرف یو کس ازادي جنگ دی. او داسې جی نواز شریف نه مخکې چې د دې ججانو چې کوم ذوالفقار علي بټو سره کړې وه کومه پانسي هغه ټیک وه هغه غلطه وه که نه. ذوالفقار علي بټو کیس خو زمونږ د یادو نه مخکې دی که نه نه خو په تاریخ کې خو شته که نه جي تاریخ کې خو شته که نه د خپلو یادو خبر کوم. اوس چې عمران خان هم پسه باندې نیولی دی که نه هغه هم ټیک نه دی. تاسو وګوره که نه الیکشن نه مخکې تاسو درې داسې فیصلې کړي دي هغه ریاکشن تاسو وکتو چې کوم وایي چې داسې روان دی. زه دا وایم چې صرف مثلا نواز شریف دا ګناه د چا دا د ججانو ده دا د سیاستدانانو دا دا نه د ججانو ګناه ده سیاست ګناه ده هغې څوک نومونه وایي. اصل تاسو ته پته ده دا سیاستدانو ټول نه مسله څه ده، سیاستدانو ټول نه غټه مسله دا ده چې دا اکا کوم چې اصلي مجرم هغې نوم نه علي. ولې نه علي؟ بیکاز تاسو ته پته ده تاسو حکومت او کرسي به هغه ورکوي. دا ستاسو ټول نه کمزوري دا ده. یو منټ زه نومالم زه کلیر کوم خبره. نواز شریف د 2017 نه پس معزول شو، په لندن کې جلاوطن و، جیلونو ته ټول خاندان سره لاړ. نواز شریف دک اسټابلیشمنٹ سره خبرې وکړي، خپل آرمی چیف خپل مرزای باندې ولګو او عمران خان په شاک او نواز شریف د اسټابلیشمنٹ په لار راغی. دا عمران خان نن هم په دې نیریټیو باندې ولاړ دی چې زه به آرمی چیف او ډي جی آی ایس آی سره دا څنګه جمهوري جماعت دی چې دی وایي چې زه پولیټیکل جماعتونو سره مذاکرات نه کوم، زه صرف آرمی چیف او ډي جی آی ایس آی سره مذاکرات کوم. خبره دا ده ټول سیاسي جماعتونه ستا د اسټابلیشمنٹ د قربت دپاره لګیا دي، د عوامي رای باندې. عمران خان خو په خپل ووټ او په خپل مقبولیت باندې هم کانفیډنس نه کوي. عمران خان دا نه دی مثلا نه خو په خپل مقبولیت په خپل پاپولیریټي خو د هغه اعتماد نشته، بیا به هغه څه لري چې زه آرمی چیف سره مذاکرات. عمران خان وایي زه کپتان یم، کپتان خو نه خپل ټیم خوښي که نه وایي زما ټیم ته راځئ ستاسو نه ټیم وایي زما ټیم زه کپتان پاتې شم، کپتان یم که نه. دغې ټیم کې فراګوګي هم وه، په دې کې شهزاد اکبر او شهباز ګل هم. هغې ټیم خو علي امین ګنډپور دی که نه؟ نه هغې ټیم خو علي امین ګنډپور دی که نه؟ هغې ټیم خو دا دی، هغې کارکنان دي، دای کارکنان دي. صوبیہ بھی تاسو میاں نواز شریف صاحب چې کوم خبر وکړه هغه وایي چې جب مجھے نکالا گیا تو میرا عوام سے گلا ہے کہ یہ نہیں نکلے. نو دا نواز شریف صاحب آیا د مونږ د سیاست نه پوهېږو چې آیا دا اوس پرو اسټابلیشمنټ دی او که انټي اسټابلیشمنټ دی، ووټ کو عزت او که بوټ کو عزت، په دې باندې مونږ خلک نه پوهېږي چې دا اوس څه روان دي، کشمکش سره روان دی. داسې جی تاسو د میاں صاحب سپیچ واورېدلو، هغه ویله چې دا وټیور څوک یې کوي څنګه یې کوي هغه د ملک دوست دی، چې ما سم کوله جی ډي پي ګروت دومره ته تللی. هغه چې څنګه ویله چې ما زموږ
9 مئی والا نہیں 28 مئی والا یو او په 28 مئی کې ماته د $5 بلین لکه $5 لک دی څومره دومره 5 ارب ډالر د دومره ماته اپر وشو چې دا واخله د مکې مکوا خو زه د خپل ملک سره ودرېدلم او ما دوا کې او دا وی دا ټول خلک دا پیسې ملک له ورکوي میا صاحب ذاتي میا صاحب له زیاتی ورکولې چې دا واخله دا به د پښو چې دا به در درکو د میا صاحب نه تاسو نو دا پیسې تا کوم نه رالی پاکستان کې بهر نه ولا ورکولې دا خبره دا یو خبره ده چې کوم خلکو ورکولې تاسو هم پیژنې هغه چې دا د ماکي بنه کوي ویډیو پاور نه جوړي هغه ورته ودرېدو دا هغه ټایم خبره ده او بیا د ملک نه لاړلو کمی سختی پیراله کم مشکلات رااله تاسو جی هغه ټول ته پته دا حکومت لري شو شکل نواز شریف لاړ شکل نواز شریف وی چې موږ کیوں نه کلا تاسو یې کینو کې ټول خلک وسو لاړو دومره خلک وسو لاړو دومره پاپولیټي غسته په عمران خان په حکومت کې چې کم زمینی انتخابات ټول پی ملن غټل 15 کې 14 پی ملن غټل پرابلم دغه وخت راغی چې کله میا سي ډیل وکړو اوسو خلک وایي چې تاسو هغه کوي کنه کار شروع کړي هغه درنه سره کار شروع کړي چې تاسو تفتیش کوي کنه یا جوډیشل کمیشن جوړای چې څه هم جوړای کنه تحقیقات د پاره هغه اول نه دا وکړي چې دا درنه چا کړي وو دا سوګو دی شاته دی مطلب دا ده چې تاسو د اسټابلیشمنت ګورجی میا سی بوې چې زه خو خټیک ټاک ته عمران خان کور ته لاړم ماته وی چې مال بنیګاله روډ جوړ کا ټیک شو او ما ورته په 10 دن کې دنه کارپټ کو روډ مې ورته جوړ کو خو چې دل کله بیا درنه جوړوله د چې کله بیا درنه جوړوله دا خو یو ځل راغله وې تاسو خو به کړه وې چې میا سی ماته دا شکایت دي ماته دا لوگوں کی اس کے لیے آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ان کا جلدی جلدی روڈ بنا دیا خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو گھڑی بیچی تھی اس سے میں نے یہ روڈ بنایا تھا یہ کیا بات ہوئی یہ تو کچھ اور بات بتا رہی جی آپ لوگ جائیں اس کو چیک کریں کہ وہ روڈ کب بنا تھا وہ روڈ کب بنا تھا اچھا 2 منٹ نہیں ایسے خان صاحب نے بولا تھا نا نہیں جی ابھی دوبارہ مجھے گھڑی کا گھڑی تو بعد میں بیچی تھی وہ روڈ پہلے بنا تھا وہ 2016 میں بنا تھا گھڑیاں تو بعد میں ملی میں تو 2013 کی بات کر رہی ہوں خبر یہ رول والی دا خبر دی بس خبر کیسن دی خبر والی خبر کړي نه دی نه دی خبر سره سو بي د آیا تاسو نواز شریف صاحب د سیاست کې د اسټابلیشمنت ضرور خلاف دی دینه چټکارا حاصلول غواړي د اسټابلیشمنت نه ګوره جی د اسټابلیشمنت زما په خیال چې اسټابلیشمنت هم د دې کلیګایم دی نو د ملک د بهترۍ لپاره آیا پاین کې دا شته چې اسټابلیشمنت د ملک د بهترۍ لپاره په سیاسي امورو کې مداخلت کوي نه په سیاسي امورو کې خو نه نواز شریف ویلي دی او نه شهباز شریف ویلي دی او نه مونږ غواړو نه عوام غواړو چې اسټابلیشمنت په دې کې ګوتی وایي هغه په کې بدی کې ګوتی نه وایي خو خبره من دا خبره ده چې کومه دا فیصلې دي د ججانو دا دا د آئین او د قانون زما تاسو نه سمپل کوېسچن دی چې آیا تاسو وایي چې د اسټابلیشمنت لخوا په سیاست کې مداخلت دا د ملک د بهترۍ لپاره دی نه جی دا د ملک د بهترۍ لپاره تاسو دې مخالف تاسو چې دا بالکل دا مخکې د دې د بهتر د دې خلاف ووټ کو عزت دو دا پهله ناره زمونږ ده هر وخت په دې باندې دا کله چې اوس به د دې خلاف اوس به د دې لپاره احتجاج کوي تیار یې مری کې چې کوم اسټابلیشمنت خلاف را پاسې تو تړړی میا صاحب دا ویل کیږي چې بیان متبادل بیان لګیا میا صاحب راځي تاسو رړی را پاسې بالکل چې موږ رړی ور سره دا شهباز شریف صاحب حکومت ورکی کې چرتا سو پرې بدی حکومتونو پنجاب او مرکز پرې بالکل پرې بدو ګورا یو منٹ میری بات سنیں صرف 1 منٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اور یہ ساری باتیں چھوڑیں جی وزیر اعلیٰ صاحب کو بٹھائیں آپ عباد صاحب بیٹھیں گورنر صاحب کنڈی صاحب بیٹھیں اپنے مسئلے لے کے شہباز شریف صاحب کے پاس بڑی بات ہو رہی ہے بڑی بات کیا بڑی بات یہ میری اس سے کیا بڑی بات ہوگی کہ مجھے میرے 1500 آپ مل جائیں ٹھیک ہے اس سے میرے لیے تو اس سے بڑی بات فرزانوی مننه ثانک یو ما سره وخت ختم شو بیا تاسو په نیکسټ ویک تاسو ته بلند راکوم تاسو راځي سپیشل اسلام باندې مالا مننه سر تاسو میډم مننه ګران کوتون کو تاسو هم مننه تربیه د الله پامان